السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو مونږ بنن تاسو ته د پریشانۍ نه د نجات دپاره او په رزق کې د برکت اچولو دپاره یو اسانه نبوي نسخه ذکر کوو. خو د هغې نه وړاندې که چېرته تاسو زمونږ په چینل باندې نوي یې زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. ظاهره خبر دا چې نن سبا خلکه په څه ناڅه پریشانۍ کې مبتلا دي او څه ناڅه پریشاني ورته وي. نو چاته چې کوم دی د رزق پریشانی وي، چاته چې کوم دی د مال پریشانی وي، چاته د کور د خپل اهل او عیال دپاره د سکونت پریشانی وي، چاته چې کوم دی نور مختلف بیماری وي د هغې پریشانی وي. نو مونږ چې نن کومه وظیفه تاسو ته ذکر کوو د دې په ویلو سره به الله جل شانه د انسان پریشانی ختموي او په رزق کې به برکت هم الله جل شانه اچي. دا وظیفه په ورځ کې یو کرت کې کوسار کې او کو ماښام کې کوسار وظیفه وکړي، الله جل شانه به دې د ورځې پریشانی مصیبتونه ختم کړي، په رزق کې به دې برکت واچي. او کو چرته د ماښام وکړي نو د شپې به دې الله جل شانه په رزق کې برکت واچي او پریشانونه به د الله جل شانه وساتي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه مروي دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل څوک چې دا دعا اولولي د ورځ په شروع کې نو ورځ به الله جل شانه په بهترین رزق سره تیر کی او پریشانی او مصیبتونه به په امن کې او څوک چې د شپې اولولي الله جل شانه وته بهترین رزق ورکي، د بهترین رزق سره به شپه تیر شي او د پریشانی او د مصیبتونه به الله جل شانه وساتي. نو وظیفه دا ده ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله واشهد ان الله على كل شيء قدير. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله واشهد ان الله على كل شيء قدير. نو مونږ تاسو کوشش وکړو چې مونږ دا وظیفه ځان له په سحر او ماښام روټین کې جوړ کړو. الله جل شانه به مونږ تاسو پریشانی په دې سره ختمه کړي.